رسول الله مبارک فرمائی چې چا باندې حج فرض دی او حج یې ونه کا، اوهو رسول الله مبارک فرمائی چې په ده د خدای اس پروا نشته که یهودي مري او که عیسائی مري. لا علیه ان مات یهودیا ولا نصرانیا، ځه اس پروا د ما د خدای نشته که یهودي مړ کېږي او که عیسائی مړ کېږي. حج فرض دی ولې نه کوې؟ د خدای ظالمه په دې پیسو څه کوې چې نه یې درکړې حج در باندې فرض نه دی، خو چې درکړي ولې نه کوې؟ ځان ولې تباه کوې؟ بچوله وسوله ځان تباه کوې؟ مال خو نه بچو وسوله پک پاتې دی، په خدای دغه درې ورځې د یادوي که بیا د بچي یادم کړي. خیرات به راپسې وکړي، ته نه کوې او تا پسې به خیرات وکړي. خیرات د خدای دپاره نه کوي، دې له کوي چې سبا خلک ووایي چې پلار پسې خیرات کړی، که نه کوي خلک وایي پلار پسې نو دیګونه ټانګه. دا د ریاکارۍ خیراتونه نه قبول، دا د مقبرې په صابون او پسخات قسم په خدای که خلاص شي، قسم مې راته په جومات کې وخوړه. د خیرات خو رسول الله مبارک فرمایي وی چې کم سړی روغ دی او رمټ دی نو خیرات دی کوي، او چې کم وخت کې مري نو یې پلانکي له دونه ورکوي. په دې په خپله وایي د مرګ وخت کې پلانکي له دومره، پلانکي له دومره، پلانکي له دومره، وی هغه سم د پلانکي دی کوي او که نه وی چې سا دی وکړي جاسې د پلانکي دی. صدقه هغه وخت کې ورکړه چې ښه ځوان یې او تکړی او یریږي چې د فقیر کېږم، یریږي چې د غریب نشم، اوږې پاتې نشم، داسې وخت کې ورکړه. د مرګ وخت کې مو ورکړه او مخکې ورکړه، نو چې مرګ وخت کې صدقه دې هغسې ده، نو د مرګ نه پس تېره پسې بچي ورکوي نو څه کوي؟ صابون به یو سي دوه درې پیټۍ په دې به بخلی کېږي، خاص خاص صابون، کلک صابون، هغې نه بخلی کېږي. جانمازونه به یو شل دې بچي یو سي او دا خلکو له ورکړې جانمازونه په دې به بخلی کېږي. مونږ دې نه دی کړی، روژه دې نه دی نیولې، حج در مونځ او روژه دې کړي، حج در باندې فرض او دې نه دی کړی، ته په جانماز بخلی کېږي، ته په سخات بخلی کېږي، ته د درېمې په خیرات بخلی کېږي، ته د جمعې په خیرات بخلی کېږي. په څلوېښتۍ او شریعت کې دا څیزونه شته هم نه، دا څلوېښتۍ مغفرېښتۍ او دا د درېمې خیرات او دا د جمعې مومې دا نشته په شریعت کې. تعین د ورځې نشته، خیرات هر دی کولی شي، ور وخت یې کولی شي.